ناګانه پې دوره راله او چې لخ به یې اوچته کړه میز یې لته ورکړه یو قیه نارې کړې بار ته ووته هغه ترکاري غوښه او هغه ډوډۍ او هغه هر څه پلیټ په ځمکه پرېوتل مات شو هغه هوټل والا ما له راغی ما ته وایي زمونږ لوښي دې مات کړل ته لیونیان راولې په دارالعلوم نعمانیه کې زه طالب وم طالبه دوران کې زمونږ یو استاد و د کوهستان پخوا به دا منطقونه چې وو نو دا تکمیلي کتابونه دی صبر کې طالبانو ډېر وې شوق مولانا روح الله صاحب رحمه الله الله دې وبخښي هغه د کوهستان نه یو مولوي صاحب راوستی و ډېر قابل سړی و زمونږ هم استاد زمونږ ورسره د منطق دا کتابونه او هغه سره کوهستاني طالبان او پخوا په دې کوهستانیانو کې دا مارتون کې او په دې څه ورته وایي په دې نورو دغه کې دا ډېر زیات د منطق و رواج نو یو طالب و موږ سره ملګری ډېر قابل و خدای دومره قابل و زموږ ملګري و د کلاس ملګري چې هغه استاد به سبق موږ ته وښو نو اوس خو طالبان هغه خواري نه کوي بیا به قانون ده چې تکرار به کوو لکه ریویژن چې ورته وایي هغه یو شاګرد به لګیا و هغه سبق به یې نورو سره واړه بل به لګیا و نه سبق به زده کړي سبا خو زموږ طالبان د موبایلو نه نوزګاري هغې طالب به موږ سره دا ریویژن کوو دا تکرار به یې کوو یاره تاسو یقین کوئ چې د استاد نه به هغه موږ ښه پوهیو عجیبه قابل سره مې خدای پاکه دنه به څه بلا جوړېږي خو یو سیس پکې و کمبخت کې چې ډېر زیات بیادبه و په سبق کې به استاد سره ونښته هغه استاد ته به یې دونه وی کتاب نه ګورې او زموږ وخت یې ضایع کړ تا نه یو ځل ورته تا نه پوهېږي زه ښه خولی شم هغه ورته خیرې به وکړې وی خدای دې هلاک کا ما ولې رسوا کړې چې ما نه یې ښه ویلې چې نو بس مې وایه رانه که زه چې د بل خوا ده که نه ظالمه کله به سبق نه پاڅېده وي دا د کتاب نه دی کتلی وی دا نه پوهېږي دا استاد د بیا بیا دی محتمم سره مړه بس هغه هوښیار و قابل و هوښیار خو ورته نه شم ویلی خو قابل و تکړه و ځان ورته څه ښکارېده نو د چا پروا نه ساته یو استاد سره بس بل سره بس کوهستاني طالب ما د یوه کې بچې مخلص نه د خدای رضا دې مقصد نه دا تا ته د خپل قابلیت ډېر لوی شی ښکاري ستا زړه کې دا ده چې زه خو ډېر قابل یم او ما نه به ډېر لوی بولا خېږي او زه خلکو سره بحثونه به کوم ما وی سوچ دې ټیک نه دی یاره تاسو یقین وکړئ هغه کال خلاص شو زه په نعمانیه کې ډېره موده تېره شوه کلونه په نعمانیه کې مدرس شو پېښور ته تللی وم یو ځل هغه طالب د کوهستان و هغه لرې کوهستان پېښور ته تللی وم یو ځل په دې قصه خانه کې روان وم یو سړی مې ولید تور کمیس یې اچولی و د دې کونډو کونډو اوږد پرتوګ یې نه خو لاندې وجود یې پټ و اوږد کمیس او پوزه یې بېدله ده کڼې په دې پوزه را روانې وې او دا ګوتې اړولې راړولې لیونۍ و غریب کله یو خوا چې ما داسې ورته وکتل نو مې لکه دا خو هغه پلانکې کوهستاني طالب معلومېږي ډېره موده شوې وه که نه نو داسې شک مې پرې راغی شک مې راغی مې ته راشه وګوره تپوس دې وکړه بیا مې لکه لیونۍ د لیونو سره به څوک بحثونه کوي خو شک مې راغی هسې ورغلمه دې خوا کې داسې لږ تېر شومه مې لکه پلانکې خو نه داسې ما ته یې مخ راواړو زموږ د باباجي شهزاده مولانا صاحب په برکت په دې استادانو طالبانو ما ته سابق صاحب هغې ما ته یې مخ راوړ ما ته وایي سابق صاحب یې څه نه وایي سابق یې څه ما وی او دویمه خبره یې دا وکړه یو ګیم ډوډۍ راباندې ما زر د مټه ونیوه او په دې قصه خانه کې اوس خو خیر داسې پیاده ډېر نه شو ګرځېدی نو هغه وخت کې په دې قصه خانه کې یو دوه دوکانونه هغې کې به دا کبان او دا غوښې به یې ټکولې دا به یې وړۍ وړۍ کولې دا به خلکو خوړې پخولې ما هغه هوټل ته دې ور دننه کړ هوټل والا وایي څه کې مې دا سړی وګورې د ګډوډۍ په په میز مې کښېنم مخ مې ولا پاک که پوزه مې ولا رومال نه وس په هغې پاکه کړه ما ورته روټۍ دله راوړه ما سره یې خبرې مې لکه څنګه
خبرې یو روغه او دوه ګډې وړې، یو روغه دوه ګډې وړې. ما ته بابا ګیري سنګر جم دی ما وی هغه وخت کې جم دی. ما ته روح الله مولوي صاحب او محتمم صاحب ما غم جم دی مدرسه څنګه او دوه به ګډې وړې وي. ما ته لږه ستا استاد دا ټولې خبرې یو روغه دوه ګډې وړې، یو روغه دوه کوای لکه دا هغه تعلیم ناګانه په دوره راله او چې لخ په اوچته کړه مې دې لته ورکړه یو قیه نارې کړې بار ته ووته هغه ترکاري غوښه او هغه ډوډۍ او هغه هر څه پلیټ په ځمکه پرېوتل مات شو. هغه هوټل والا مال راغی ما ته زمونږ لوښي دې مات کړل ته لیونیان راولې او موږ له یې ټول هوټل خراب کړه. ما ویې ورورې خفه کېږه مې تا ته پته نشته چې دا یو د دین طالب و طالب مې مونږ به پسخېدو چې دا دله به خدای کم علم ورکوي. استاد سره به یې باسونه کول په کلاس کې خو غریب لیونی شوی دی. مې ستا لوښي مات شو پیسې ته دی ځای دې خراب شو هلته یو شی پروت و مې دا راکړه زه به یې دله ووینځم زه به یې صفا کړم غړه کې رحم راوي ښه دا طالب و مې دا د کوهستان دی د دین طالب مې دا دلته څه کوي وي دې خو ټول د دې قصه خانې دې سر نه هغه څه پورېزي راځي او دا ګوتې اړی راڼې او مې شپه وي پته یې نه لګي او د دې غریب کمیس دی دغه پرتوګ یې نشته دغه لاړې یې بیګي اوس چا وله څه ورکړل او که نه لیونی اتوا د چا په لاس کې د ووایه اوس د الله خدای رضا نه وه د هغه لاس برباد شو. قسم مې دی الله په ذات دی ګورې جومات کې ناست یم داسې یو طالب العلم و ما سره چې زما په سکول کې سبق وی په سکول کې او ما سره ما کافیه وی هغه ما سره ملګری ما جګر به زما د والد صاحب نه سبق وی زما ملګری او که مې نوم واخیسته نو ډېر ملګري به وپېژنې او ډېر به وپېژنې نوم یې نه زه په اتمانزو کې مې سبق وی بیا زما ملګری زه استاد شوم په اتمانزو کې ما سره په هغه کافیه کې بیا هم شاګرد و لکه هغه داسې و چې اسوته نوزده ډېر کمزوری و دومره کمزور و چې غریب لره کوټې کتاب هم نه ورته لکه زما ملګری و شاګرد مې هم شو هېڅ نه د استادانو خدمت کوي. یو تور چانک و هغې کې به سیکل باندې لاړ اتمانزو ته پی به یې راوړ چې به یې په هکله استادانو باندې به یې ویشل او چې سار به راغې دا مدرسه به یې جارو کول هر سار یې دا ډیوټي وه مدرسه به یې جارو کړه صفا چړقو به یې کړه بڑے بے والے د استادانو یقینو که سپلی به پالش کولی او صفا کولی وي درسګاه به یې وڅنډله بالښتونه به یې سم کړل. ما ورته ویله که ته سبق وایې دا کتاب مو ته بار بار وایې ما ته ویې وی مولوي صاحب ته به له سبق ملګري هم پاتې شوي او استاز مې مې شوې او بیا یې ژړل وایي زه څوک یم زه خو ډېره خواري کوم خو چې ټکې را پورې نه نښلي زه څوک یم. بیا یو ځل ما ته وایي چې مولوي صاحب زما نه به خدای عالم جوړ کړي وی زه بیا وایم چې ثواب خو مې کېږي که نه یو جذبه وه زما وروڼو اوس هغه کس چې دا ټکې نه ورته او جړل به وي سبق را پورې نه نښلي او زما شاګرد و یاره ته یقین کړه نحومیر یو رکوټې غوندې کتاب دی را علما پېژني که د هغې د ښودلو نه چې د زده کړې نو اوس هغه هم په یو مدرسه کې ابوداود شریف او مشکات او بیضاوي غوندې کتابونه ښیي. عالمو دا خبره مې وکړله نو ما ته وی دا زه نه منم مې ښه مې ما سره یو واده وکړه چې دغه ملا صاحب ته به نه الوې نه به دا خبره خورې نو دې راته ښې وی بلکل واده ده مې مضبوط قسم وکړه نو بیا مې ورته وښو چې لاړ توبې وویستې